دې چارواکو ته زه چارواکي نه یم، دو ته زه الوا خوراک وایم. که دو الوا خوراک نه نن به زما دغه خطرګي دا غریبانان وروڼه په روډ کې نه وله چې هلکه چې ډمامې شروع کوې اوټونه راشي د زما دا بایګان وروڼه جنډې اوبه راوخېږي اسمان ته لاله څه کوې په کورونو جنډې ورکوې. نن دې جنډو والا ته ووایې راشئ زموږ د حق دپاره په صوبایي او مرکزي حکومت کې اواز پورته کوې. موږ ډېر وایو چې په غریب سړي په پاکستان حکومت کې به یو نر سړی راشي زموږ پرې خویندو میندو زموږ پرې ګاډو والا زموږ پرې مزدور طبقه باندې به رحم وکړي چې کوم یو سړی هر حکومت خپل پوره کړی دی د مزدور سړي د طبقه پټې ویستې دی. بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وروره زه د مینګورې سوات اوسېدونکی یم، یو مزدور طبقه یم. زه په خپله بال بچیداره سړی یم. تاسو ته پته چې وروره هر حکومت راغلی هر دغه راغلی دی هغه وروره 15 کاله 4 کاله خپل حکومت کړی دی خپل بچایي کړې ده. که معمولي اوټونو لپاره خلک ګرځي وروره یو اوټ وایي چې موږ اوټون ناکړه بل پالټۍ والا راشي بل راشي که فرض یې عوامو له دې په ځلاکیم له شو یا شاهد له شو یا منظري پالټۍ والا شي که اوټونه یې عوام به د عوام په ترو دغه په ترو خدای په قدرت باندې که اوټونه یې خلکو له ورکړو او دغه کړو. زما وروڼو عزتمندو کشرانو که اوټونو که فرض د پاکستان وزیر اعظم شي که پاکستان ورزیاله شي که معمولي سخته شي که تکلیف پې شي کار څه شي خو دا ده چې پر حکومت کې دغه راغلی لکه دا ده چې بیلونو ته ګوره غربت ته ګوره مهنګایي ته ګوره پر یو دغه کې زه راځمه پر غربت ته بېروزګارۍ ته ګوره په خپله راپسې یو بلب ته یو پکې را یو 19,000 روپۍ بل راغلی دی تا تاسو دا بیلونه ګورئ پوه شوې د غریب سړی به کم دی په واپسې 18 کسان 18 کسان شاته د خوراک دي په واپسې د مزدورۍ دال دی یو سیټ ته د کوره به 6,000 روپۍ د کور کرایه ورکوم 18 کسان شاته کړی د خوراک دی یو بل پسې راغلی زه به رقم ته لپاره کوم ته پاکستان حکومت نه دا عرض کوم چې په عوام باندې په خویندو میندو زموږ په نارینهو زموږ پر عوامو باندې رحم وکړه په دې پاکستان په سوات په پښتونخوا په خیبرخوا رحم وکړه. زما وروڼه عزتمندو کشرانو تاسو ته پته ده کاروبارونه نشته غربت ورځ ورځ سیوا کېږي مهنګایي نه سیوا کېږي پکو ته وګوره بجلي بلونو ته وګوره ګیس بل ته وګوره دغه ته وګوره اخر په پاکستان حکومت کې چې وروره خلک بېروزګاره شي ښځې نر سوال ته کېده شو هغه د غریب سړی سوال نه کوي خیرات نه غواړي بچو له سیر وړه نه ګټي د هغه نه دا ده چې پاکستان حکومت ته دا عرض کومه دغه کومه چې دا ده چې خلک خودکشیانو ته دغه شي د دې به څوک ذمهواري پاکستان حکومت به ذمهواري. زما وروڼو دا د پاکستان حکومت ته امین ګنډاپور ته مې چې وروره په پاکستان وروره په دې غریب سړي رحم وکړه ټوله زیاتې موږ نه پکار موږ ډېر وایو چې په غریب سړي په پاکستان حکومت کې به یو نر سړی راشي زموږ پرې خویندو میندو زموږ پرې ګاډو والا زموږ پرې مزدور طبقه باندې به رحم وکړي چې کوم یو سړی هر حکومت خپل پوره کړی دی هر یو سړی راغلی د مزدور سړي د طبقه پټې ویستی دی د عوامو غریبونو دغه ویستی دی خو دا ده چې کم ټکسونه دی کم نومونه مهنګایي ده کم نو دغه ده دغه ټکسونه که فرض راولي دا ده چې کم یو سړی سرکاري نوکري ذمهداره سړی په هغه باندې که سړی مزدوري د سرکار طرف ته ټکسونه راځي هغه په ځای ورکولی شي. زما وروڼو عزتمندو کشرانو دا دی چې غریب سړی ټکس نه شي ورکولی غریب سړی ټکس ته کوم طرفه ورکړي په بس 18 کسان شاته خوراک د 6,000 روپۍ کرایه ده د میاشتې د کورو 11,000 روپۍ بل راغلی دی زه د کوم طرفه وکړم په پاکستان حکومت کې وروره خلک سوال او چک ته خیرات ته کېناستو. والسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تما خوږو عزتمندو مشرانو کشرانو السلام علیکم. منګه نن چې دا کم هړتال د صدر عبدالرحیم او د خالي محمود په قیادت کې دا هړتال اعلان شوی دی موږ راوتي وو نن دا چغې چغارې وو د منګه دا 5م هړتال دی چې موږ د دې ظالمانه ټکسونو دپاره هړتال کوو او ټولو غریبانانو له تکلیف ورکوو د دې وجې ورکوو چې دا ظالمانان په موږ ترس وکړي خو دوی په دې 2-3 کالو کې دې ظالمانه حکمرانانو یې ترس په موږ کې پیدا نه شو اخر موږ د دې خیبر پښتونخوا حصې وو او بیا خصوصي وو د دې ملکیت وو خو لکه دوی من هېڅ ترس نه کېږي اخر من ناریان دیو ته چې هلکه
چې ډمامې شروع کړې هوټونه راشي د زما دا بایګان وروڼه جنډې اوبه راخېږي اسمان ته او لالا څه کوي په کورونو جنډې ورکوئ نن دې جنډو ورته ووایې راشئ زموږ د حق دپاره په صوبایي او مرکزي حکومت کې اواز پورته کړئ تاسو دونه نشئ کولی چې نن راغلی او د دې خپل عوامو نه تپوس کړی چې دا ارستان د څه دپاره دی بیا زموږ بایګان وروڼه دا خبره کوي چې چاته بیان ورکوو وایي دا به موږ چارواکو ته ورسوو دې چارواکو ته زه چارواکي نه یم دو ته زه الوا خورک ویم که دو الوا خورک نه نن به زما دا خطرګي او دا غریبانان وروڼه په روډ کې نه ولاړ زه به هم نه ولاړ دا چشمې او دا سپینه جوړه ما ځکه اغوستې ده زه د ګاډۍ مزدور یم ټول خلک ما پیژني زه په تا چوک کې ګاډۍ چلوم او ځان له سیر وګټم خو نن ما دا ځکه ده کړې چې دې عوامو ته هم پته ولګي چې هلکه یو غریب سړی تاسو دپاره تاسو چې کله د ووټ راغلی دی غریب سړي نه تپوس کړی دی چې هلکه غریبه ستا څه حل دی دې غریب نه دې کړی دی په کوڅو کې ګرځي جنازو له ځي د چا غوا مړه شي ته هغې له ځي ځنګلات زما دي زمرد زما دي وسایل زما دي او بجلي ټکسونه او ګیس ټکسونه دي په ما لګي هلکه ما څه ګناه کړلی تاسو آخر د دې تماشې مه کوئ زما په یونین کونسل ګلکده کې سخته وټ دی نن دې ما ته یو سړی په ویونکي کړه چې دی راغلی او د صدر عبدالرحیم او د قالي محمود په قیادت کې دوی ولاړ وی کیس له دوی کوي د ګیس د بجلۍ کیس له دوی کوي د تانې منډه دوی وایي هر څه به د شپې او ورځې ستاسو له منډې وایي دا زموږ دنیا واده خو نه ده چې را روزانه به موږ هړتالونه کوو تاسو هم راشئ که نه په دې نصاب چوک کې بیلونه دونه ظالمانه ټکسونه په تاسو لګي چې د دې نه مخکې به څه راځي هلکه خلکه